کوم دی نو تاسو سره څنګ په څنګ ولاړ دي عزتمندو په اصلي معنو کې هر سړی به د خپل سوچ خبره کوي هر سړی به د خپل فایدې خبره کوي خو یقینا عزتمندو مشرانو چې د کله نه دا حکومت په دې ملک کې راغلی دی نو د ما په خیال که روزانه نی نو په هفته کې دوه درې احتجاجونه خامخا کېږي عوام یې تم کړی دی عوام پسې راوتي دي اوټ چې کوم دی نو دوی له چا ورکړی دی اوټ که دوی اخیستی وي نو د اوټ ورکوونکو خلکو خیال به یې ساته لیکن عزتمندو مشرانو زه په هغه امپیګانو په هغه انیګانو نن شرم ورته مخامخ کوم چې د خدای ظالمانو تاسو په دې چارسده کلي کې په هره دویمه درېیمه ورځ باندې احتجاجي خو تاسو چې کومینو له اوسه پورې د دې عوامو د خاطر دپاره د دې عوامو دپاره تاسو اوسه پورې نه د ډي سي سره ملو شوې نه انتظامیې سره ملو شوې او نه د حکومت واکدارو سره ملو شوې الټا ملګرو دلته داسې خلک دي چې هغوی راشي احتجاج وکړي او احتجاج نه خبره لاړه شي ختم شي تاسو په دې دونه ګڼ تعداد کې چې راغلي یې عزتمندو مشرانو وروڼو پکار دي چې دې خلکو به دا وي که موږ پسې یو 500 خلک هم راوځي نو موږ به استعفاګانې ورکوو راځئ په چارسده کې وګورئ چې یو مزدورکاره خلک راوتي دي چې حلال رزق ګټي هغه خلک راوتي دي او ستاسو خلاف راوتي دي راشئ ودرېږئ خبرې واورئ او استعفاګانې ورکړئ چې کولی نه شئ لاره پرېږدئ نور خلک به راشي او ستاسو د حق خبره به کوي عزتمندو ملګرو ستاسو ٹھیک شو جی مختصر خبره کوم ملګرو احتجاج زمونږ د خلکو حق دی موږ به کوو انشاءالله تر اخره پورې به ساتو دا مزدورکاره خلک دي دوی د مزدورۍ د خاطره دلته راوتي دي دا له اوس 420 او 419 لګې د نن نه به دې 2 کاله مخکې لګولې وه د نن نه به دې 4 میاشتې مخکې لګولې وه نو خلکو په کورونو اربونو روپۍ په پراپرټۍ کې ولګولې اوس ورته ویل چې راشه دلته کښېنه اول نظام عمران خان صاحب دې په قانون باندې روان کا عمران خان دې په لاره روان کا محمود خان دې په قانون په لار روان کا نو بیا به موږ خلک هم د قانون په لار روان شو ملګرو سهار یو سوی غرمه بل سوی ماښام بل سوی د خلکو ډېر بدل دی د خلکو سره ظلم کېږي په مهنګایۍ دې خلک تباه کړل دا زمیندارونه ټول تباه و برباد دي تاسو پسې راغښتې را تاسو په احتجاج کې موږ تاسو سره کلک ولاړ یو د عوامي نېشنل پارټۍ ټول مشران ټول پارټۍ چې تاسو کله غواړئ هم په دې چوک کې چې څومره تاسو یې د دې په ډبل به انشاءالله د عوامي نېشنل پارټۍ کار کوي ډېره مننه